بسم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. آصف نثار غیاثی تاسو په خدمت کې د سونو پښتونخوا سونو اجره کې بیا حاضر دی او خبره وکړو. نن یو ډېره غټه فیصله شوې ده، په هغې به خبره کوو او اهم خبره به بیا دې نه پس کوو د سی پیک د توسیع، د سی پیک د ایکسپینشن، سی پیک د لویوالي چې هغې کې اوس د افغانستان برخه هم شامل دو والا ده. کتونکو اوریدونکو په دې لړ کې نن چې کومې اهم دوه فیصلې غټې شوې دي، هغه د وفاقي کابینې چې کوم اجلاس وشو نو د هغې په فیصلو په رڼا کې آرمي چیف سید عاصم منیر هغې ته اوس د فیلډ مارشل رینک ورکولو فیصله وشوه. دا ډېره اهم فیصله ده او موږ به ګورو چې د دې فیصلې وجه څه ده. او ورسره چې کوم ایر چیف دی ظهیر احمد بابر سیدو صاحب، هغې ته د هغې د عهدې په میعاد کې توسیع شوه، یعنی د ریټایرمنټ نه پس په هغې ته ویلي چې تاسو به عهدې دا وخت چې ختم شي هم به هغې کار جاري ساتي. پاکستان کې تر اوسه پورې یو فیلډ مارشل تیر شوی جنرال ایوب خان صاحب، او لیکن هغې کې یو د عاصم منیر صاحب په فیلډ مارشل توپ کې فرق دا دی چې جنرال ایوب خان هغه وخت فیلډ مارشل شو چې څه وخت دی صدر هم و، لکه مونږ ویلی شو چې ځان ته پخپله ده او دا ورکړه. لیکن عاصم منیر، جنرال عاصم منیر ته دا او دا حکومت پاکستان ورکا او د دې او د مقصد دا وي د فیلډ مارشل د آرمی چیف د خدماتو د هغه د جرأتمندانه فیصلو اعتراف د پاره د دنیا مختلف ملکونو کې دا او د ورکړل کېږي. زمونږ چا سره چې مقابله وشوه، جنګ وشو، جنګ موږ ټولو هغه ملک هم دوه فیلډ مارشل تیر شوي دي او د دې فیصلې نه حکومت په دې شیز باندې دا سټمپ هم ولګولو چې دا معرکه پاکستان ګټلې ده. دا یو ډېره اهم فیصله ده. د دې فیصلې باندې به موږ مخکې خامخا خبرې کوو، د دې به ډېر دورس اثرات هم وي. ورسره تاسو به اورېدلي وي چې د پاکستان او د افغانستان وزرای خارجه رسیدلی دي بیجینګ ته، چین ته رسیدلی دي او سبا ډېر اهم مذاکراتي عمل دی. هلته یو نوې صفبندي روانه ده علاقه کې او د هغې صفبندۍ مقصد دی د علاقې کې یو توازن راوستل. دا وخت د افغانستان او د پاکستان ډېر یو اهم کردار دی. چین، روس هغې کوشش کوي چې سنټرل ایشیا او ایران سره د یو ځای شي او یو بلاک د جوړ کړي یا یو نوی قوت جوړ کړي، یو نوی بازو جوړول غواړي. هغې دپاره ډېر زیات دوه ملکونه اهم دي او یو افغانستان دی، یو پاکستان دی. او چین اوس دا خواهش لري چې یاره دا سی پیک چې دی دې کې دوی اوس افغانستان هم را شامل کړي. د افغانستان شمولیت سره به سی پیک خو به ایکسپینډ خو به شي، یعنی د هغې توسیع خو به وشي. پاکستان دپاره هم د دې ډېر لوی اهمیت دی او ډېره فایده ده. د افغانستان په لاره چې امن وي، په افغانستان کې امن وي، د پاکستان او د سنټرل ایشیا او بیا سنټرل ایشیا په لاره د پاکستان او د روس په مابین تجارتي قافلې، دا ډېر لوی موږ دپاره یو چانس را روان دی. او ورسره موږ به خبره په دې هم کوو که ریلوے نیټورک لوی شو، د هغې توسیع د تورخم نه به راوشوه او یا چې کوم د هغې یو مجوزه ټرانس افغان ریلوے دی، هغه د مزار نه لوګر او لوګر نه بیا داسې زموږ د کورمې ته او کورمې نه بیا کوهاټ او کوهاټ نه بیا ټول ملک او کراچۍ پورې. دا ډېر اهم لاین دی که دا چېرې په دې باندې کار وشو. دې دپاره ضروري ده د دواړو ملکونو تعلقاتو کې بهتري، ښهوالی، تاوتریخوالی لرې کول، ورسره دواړو ملکونو کې امن. نو افغانستان ته دې دا ذهن کې وي که افغانستان کې امن وي خو پاکستان کې دی، خو که د هغه دا خیال چې پاکستان کې به زه امن کې تعاون نه کوم او د پاکستان بدامني به ما نه متاثره کړي، نو دا غلطه خبره ده. او دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره دا هم ده چې زموږ افغان وروڼو د هندوستان سره د کشیدګۍ په دې وخت کې دا سرحد لږ محفوظ وساتلو. هندوستان یو کوشش خو وکړو چې دې سره څه خبرې اترې وکړي، خو فی الوقت موږ دغه طرف محفوظ پاتې وو. دا د هندوستان یو لویه ناکامي وه او موږ دا وکته چې په دغه ټوله معامله کې هندوستان په ثابت دنیا کې یوازې پاتې شو. پاکستان سره خو بیا هم په ښکاره په جار چین، ترکی، آذربایجان په شانتي ملکونه خو په جار ولاړو. هندوستان سره یو ملک هم نو ولاړ سوای د اسرائیل نه. او یو یاره موږ ته دا وه چې افغانستان به چېرته اعلان وکړي، اگر چې د افغانستان د یو نایب وزیر داخله یو
خفیه دوره د 22 اپریل حواله سره خبرونه راغلي دي خو څه اهم اعلان پکې نه دی شوی نو موږ دا نشو ویلی چې افغانستان د هندوستان حمایت کړی وو یا کړی دی د افغانستان او د پاکستان دغه معاملاتو سره خبرو کول لپاره به موږ سره نن موجود وي په لاین باندې سینیر صحافي تجزیه‌کار د افغانستان په معاملاتو ډیر نظر دی شمیم شاهد صاحب ورسره د ډیرو کتابونو مصنف او په دغه حالاتو د سکیورټي معاملاتو باندې نظر ساتونکي صحافي او تجزیه‌کار فخر کاکاخیل صاحب او هغې سره سره به کاشف الدین سید هم موږ سره په لاین باندې وي هغه د خیبر پختونخوا او د پاکستان په معاملاتو د هغې ډیر نظر وي موږ به د هغې نه هم تپوس کوو چې دا څه روان دي او د دې په دې حالاتو کې څومره اهمیت دی د افغانستان خبره موږ افغانستان او د پاکستان منځ کې یو کوشش دا تیرو ورځو کې شوی دی چې د دې تعلقات خراب شي تاسو به اورېدلي وي غالبا که تاریخ ما زه غلط یم نن 27 یا 28 اپریل باندې د هندوستان نائب سیکرټري خارجه د کابل دوره کړې وه او هلته افغان مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو د دورې مقصد داو ظاهرا مقصد خو داو چې موږ د تجارت د خوالي لپاره راغلي وو خو دا دومره هنګامي حالات چې دغه وخت کې کوم ملکونه تجارت لپاره دورې نه کوي اصل دورې مقصد داو چې د پاکستان خلاف سپورټ واخلي خو زموږ د اطلاعاتو مطابق هغې ته هلته ډېر سخت انکار شوی و او بلکې تر دې پورې موږ دا اورېدلي وو موږ په دې باندې غالبا دې نه پیل هم دا وینا کړې وه چې سختۍ سره هغې منې کړه چې په کابل کې به هیڅ قسمه داسې پریس کانفرنس نه کوئ چې هغې کې د پاکستان خلاف خبرې وشي نو هندوستان ښه پوره کوشش کړی د هندوستان اوس هم دا کوشش روان دی او د تجارت په اړ کې کوشش کوي چې افغانستان په خپل لاس کې واخلي خو هغې ته دوه درې مشکلات دي غټ مشکل ورته د چین په صورت کې دی چې چین افغانستان کې څومره انویسټمنټ کوي هندوستان هغه عمره نشي کولی او چین چې کوم ملک انویسټمنټ کوي نو بیا د هندوستان د انویسټمنټ امکانات چې وي هغه د ختمېدو برابر وي نش برابر وي نو ځکه په دغه معاملې کې د چین په وجه هم دا یو موږ ته داسې ښکاري چې هندوستان به په افغانستان کې دې ځل ځای نشي او بل افغان حکومت شاید چېرته د هغې بعضې خلکو له په ذهن کې دا خبره پرته ده چې په دې تېرو 20 کالو کې چې د اشرف غني او د هغې نه پیل احمد کرزی کم ادوارو هغې کې د هندوستان رویه څه وه یو بدترین منافقانه رویه د پاکستان حوالې سره او د افغان طالبانو حوالې سره نو د افغان طالبانو کې بعضې خلک داسې شته چې هغې اوس هم د هندوستان دغه منافقانه طرز عمل هیر کړی نه دی نه هیرولی شي او نه هیرولو ته تیار دي هغې بار بار خپلو ملګرو ته دا شی ور یادوي چې څه وخت په موږ باندې سخت وخت و نو دوی دغه خلکو سپورټ کولو چې چا سره موږ په جګړه وو نو لہذا دا وخت په هندوستان باندې اعتبار کول چې دی دا به یو ناپوهي وي نو ځکه تر اوسه پورې هندوستان په دغه معاملاتو کې کامیاب شوی نه دی او د هغې نه اهمه مهمه خبره دا ده چې چین یو کوشش دا روان کړی دی چې د پاکستان او د افغانستان مابین چې کومه بد اعتمادي ده د ختم شي چین ته پته ده که د دواړو ملکونو تعلقات ښه وي دواړو ملکونو کې امن نو د چین کم سی پیک دی او چې کم دغه افغانستان کې منسوبې دي او یا چې کم د سی پیک دا توسید وای کې افغانستان شاملول دي دا درې واړه معاملې به کامیابیت سره سرته رسي نو زمونږ او د افغانستان په منځ کې دا وخت چین د یو ډیر مضبوط پل کردار ادا کوي دا بیجینګ کانفرنس چې کوم دی د دې اهمیت سبا ښکاره شي چې څه وخت دا وشي او مشترکه اعلامیه مخې له راشي امید دا دی چې ډېر ښه پیشرفت به پکې وشي او د دغه پیشرفت په وجه د دغه علاقه کې دغه خطه کې د تجارت مواقع به ډېرې زیاتې شي او د تجارت دغه مواقع زیاتېدو کې د افغانستان سره سره بلکې د افغانستان نه زیاته فایده د پاکستان ده ظاهره د پاکستان سره اپورچونټیز ډېر دي د پاکستان آبادي زیاته د پاکستان تجارت زیات دی نو د افغانستان لږه فایده به وي او د پاکستان به زیاته فایده به وي موږ کوشش کوو چې موږ سره مېلمانه نه موږ تپوس وکړو ماهرانه رای د هغې واخلو د افغانستان
او د چین په معاملې باندې او د کم چې مذاکرات روان دي. کاشف الدین صاحب موږ سره په لاین باندې دی، هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر کاشف صاحب څنګه چل دی؟ خیر دی؟ خیر دی، ټیک ټاک طبیعت ښه دی. وی په کابل او د اسلام آباد نمائندگان رسیدلی دي د چین دارالحکومت ته، غالبا سبا ډېر اهم هلته مهمې خبرې روانې دي. پیل خو ماله دا و چې د دې خبرو اهمیت څومره دی او تاسو د دې موږ ورته مجوزه کانفرنس ویو، د دې د کامیابۍ څومره امکانات ستاسو په نظر کې دي؟ ډیره مهرباني اسف نثار صاحب. زما په خیال باندې په دغه ریجن کې چې دا وخت موږ ورته کاروباري هلې ځلې ویلي شو یا د پوره ریجن د ترقۍ هلې ځلې ویلي شو، نو هغه چین او پاکستان کوي او په هغې کې کوشش دا دی چې یاره افغانستان هم ځان سره شامل کړي. ځکه چې تاسو ګورئ بل طرف ته په دې ریجن کې تزویراتي او سټریټیجیک هلې ځلې هم روانې دي او چې د جنګ په بنیاد باندې ځان سره بلاک جوړ کړي، د جنګ په بنیاد باندې خلک ځان سره ملګري نو او په هغې کوشش کې هم د افغانستان د راګډولو کوشش روان دی. خو زما په خیال باندې دا ډېر اهمیت لري او تاسو ته به یاد وي چې لږې ورځې وړاندې چې کوم دا د پاکستان د انډیا صورتحال دغه ټینشن و او په دغه کې هم د افغانستان دپاره د پاکستان خصوصي نماینده صادق خان صاحب او د روس د چین نمایندگان او د افغانستان نمایندگان دا هملته په افغانستان کې شریک شوي او هلته کې یو 3 ورځې چې کوم مشاورت شي او د هغه مشاورت نتیجه په داسې صورت کې راوتې ده چې ویل کېږي چې په را روان د دې میاشتې اخر ته او یا د را روانې میاشتې په اوله هفته کې په داسې هم کېږي چې په افغانستان چې دی نو دا به د سی پیک څه جوړولی شي او په سی پیک کې به شاملولی شي. نو دا ډېرې مهمې دي او زه ګڼم چې پاکستان هم د دې دلچسپي لري چې دا معاملات چې کوم روان دي په دې ریجن کې د کاروباري سرګرمو په حوالې سره دا کامیاب شي. چین هم په دې حوالې سره دلچسپي لري او دا هم زما دا یقین دی چې د افغانستان واکمن او د افغانستان چې دا وخت کوم حکومت دی هغې به هم یقینا په دغه کاروباري هلو ځلو کې او یا د دې ریجن د ترقۍ کوم عمل روان دی، که هغه د بیک په شکل کې دی یا نور په دې ریجن کې د کاروباري سرګرمو ته تقویت ورکولو لپاره دي. زه نه ګڼم چې کنه افغانستان په دې کې دلچسپي نه نو زه خو ډېر زیات پر امید یم دې حوالې سره. خو کاشف الدین صاحب د دې بي بي سي هغه سټوري به ستاسو نظر نه تېره شوې چې په 22 اپریل باندې چې څه وخت د پهلګام د واقعې نه پس کشیدګي ډېره زیاته وه، نو د افغانستان نائب وزیر داخله صدر اعظم غالبا چې صدر ابراهیم هغه چې دوره کړې وه اوس خو هغې دا وایي چې یاره د علاج دپاره تللی وی، خو سوال دا پیدا کېږي چې یو خو دوره ډېره اوږده شوه او بل بیا دا دوره پټه ساتلو څه ضرورت و. نو تاسو دا نه ګڼئ چې هندوستان اوس هم دا کوشش کوي چې په څه نه څه طریقه د دواړو ملکونو منځ کې بد اعتمادي پیدا کړي او افغانستان کې بیا خپل ځان په څه طریقه ان کړي؟ ګوره زما په خیال باندې دا خو د هغې د اولې ورځې نه دا کوشش روان دی چې په دې ریجن کې د پاکستان دپاره په څه نه څه شکل کې چې هغې مشکلات پیدا کولی شي چې هغه مشکلات پیدا کړي او دا صرف د ابراهیم صدر دوره نه ده بلکې که تاسو وګورئ په افغانستان کې دننه هغې نور هم داسې کوششونه کړي دي، داسې اقدامات یې کړي دي او داسې زه به ورته سرمایه کاري ووایم په مختلفه لکه ګوره هغې هلته په میډیا کې سرمایه کاري کړې ده، هغې هلته کې نور داسې کارونه چې د پاکستان حوالې سره نفرت پیدا کړي او د پاکستان حوالې سره داسې صورتحال پیدا کړي چې د پاکستان په مخالفت کې افغانستان وي. زما په خیال باندې په دې باندې اول د افغانستان واکمنو لا او د افغانستان حکومت ده په دې باندې سوچ پکار دی او د ټولو نه اول ورله دا سوچ پکار دی چې کله د 9/11 نه پس کوم 56 ملکونو په افغانستان باندې یرغل کوو او هلته بمبارۍ کېدي او کارپټ بمبارۍ کېدي نو په هغې کې د انډیا حکومت شامل و، په هغې کې د انډیا فورسز شامل و او په هغې کې د پاکستان فورسز شامل نه و. نو زما په خیال باندې افغانستان له په دغې باندې سوچ پکار دی. بیا افغانستان له په دې باندې هم سوچ پکار دی چې په ماضي کې په 13 یا 15 کاله کې د پاکستان په کردار دی د افغانستان
د ولس په حواله سره، د افغانستان د ترقۍ په حواله سره او د افغانستان کې د امن په حواله سره، او بیا په دې کې څومره د انډیا کردار دی، او بیا دا هم پکار دی چې په راتلونکي کې په فیوچر کې پاکستان څه کردار ادا کولی شي، څومره فایده ورکولی شي، او انډیا څومره فایده ورکولی شي. زما په خیال باندې دا به د هغې غلط فهمي او دا به د هغه عناصرو یا د انډیا د هغه پروپاګانډې ښکار کېږي کوم چې هغې د پاکستان په حوالې سره کوي. زه ګڼم چې دغه که چېرې دا خفیه سرګرمۍ دي او که ښکاره سرګرمۍ دي د افغانستان، موږ افغانستان یو آزاد ملک دی او دا ګڼو چې افغانستان هلته کې خپلې رابطې بهر دنیا سره ساتلي دي، هغه د بهر دنیا سره تعلقات ساتلي دي، خو دغه تعلقات د پاکستان دشمنۍ یا د پاکستان د مخالفت او د پاکستان د نقصان په قیمت باندې دي، بلکې په یو آزاد حیثیت کې دي. ضرور وي خو چې د پاکستان خلاف داسې سرګرمۍ وي، تاسو به دا هم کتلي چې همدغې حوالې سره د پهلګام د واقعې حوالې سره په پاکستان کې چې د افغانستان دا وخت چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم دغه دي خواخوږي دي او د هغې سره ښه جذبات لرونکي دي، هغه خلک نن خفه دي او خفه په دې دي چې د پهلګام حوالې سره خو افغانستان او دغه د واکمنو د خپل رای اظهار وکړو، خو په پاکستان کې چې عام ولس په نښه شو، عام وګړي په نښه شو، سیویلین آبادي په نښه شو، په هغې کې ماشومان مړه شو، په هغې کې زنانه ووژلې شوې، په هغې کې بوډاګان ووژلې شوي، په هغې کې زمونږ جوماتونه په نښه شو. هغې حوالې سره د افغانستان د هغه د واکمنو هېڅ قسمه د خپل جذبات کاشف الدین صاحب ما ته اخره کې دا وایي تاسو څه ګورئ که دا خبرې کامیابې شي او افغانستان د سی پیک حصه شي نو د دې به په دې خطې باندې اثرات څه وي؟ ما ته مختصر د دې ووایي. مثبت اثرات به وي، د خوشحالۍ اثرات به وي، او په دې خطه کې که د دوو نه دا ملکونه درې شي چې هغې په دې خطه کې کاروباري سرګرمي، ترقیاتي سرګرمي او داسې هلې ځلې چې په هغې کې د هر قسمه چې هغه که د انډسټري د ترقۍ دي، که هغه د کاروبار د ترقۍ دي، که هغه د کمیونیکیشن په مد کې د ترقۍ دي، که دا ټولې هلې ځلې کېږي، نو زما په خیال کې دا د خلکو لپاره دا د خوشحالۍ یو پیغام دی، او دا به تر دریو ملکونو بلکې دا به سنټرلیزیا ته هم هغه ځای پورې به دا شی رسېږي. ډېره مننه کاشف الدین صاحب. اورېدونکو تاسو اورېد کاشف صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې که سی پیک ایکسپینډ کېږي نو دا بیا ضروري نه چې دا صرف افغانستان پورې پاتې شي، په دویمه مرحلې کې دا رسېدی شي سنټرل ایشیا ته هم. او څنګه چې موږ وختي خبره وکړه که سنټرل ایشیا پکې منځ کې راځي ورسره د سنټرل ایشیا سره پیوست بیا رشین سټیټ دی، رشین فیډریشن دی، ماسکو دی، او دې سره بیا بارډر لګېدلی د یورپ، یعنی بیا دا یو ډېر تجارت ډېره لویه موقع کله ملاویږي. موږ دلته بعضې خلک داسې پېژنو هغې پاکستان مالونه استه یې د افغانستان په لاره سنټرل ایشیا ته په خصوصي توګه قازقستان ته او ازبکستان ته، پاکستان ازبکستان ته سبزي ډېره ځي، لکه باقي شیزونو علاوه دغه موسم کې ام او د ام جوس یا سکواشز ډېر ځي، دا ډېر لوی او د تجارت د زیاتېدو چانس دی. موږ سره سینیر مشر د افغانستان په حالاتو دروند نظر ساتلو والا ملګری شمیم شاهد صاحب په لاین باندې دی، هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شمیم صاحب تاسو لږ راته دا ووایئ چې افغانستان د نوي حکمرانانو او د پاکستان په منځ کې سر کې تعلقات خو بیا کمزوري شو، بیا ښه شو، بیا چې هندوستان سره تاوتریخوالی راغو، یو یره دا راغه چې شاید دغه طرفه بارډر غیر محفوظ شي، خو د ډېرو د شکوک و شبهات باوجود د اندېښنو باوجود بارډر محفوظ پاتې شو. اوس په چین کې خبرې روانې دي، تاسو څه ګورئ؟ د دې خبرو څومره اهمیت دی او د مستقبل د تعاون صورت په څه وي او دا به د دواړو ملکونو د خطې دپاره به د دې اثرات څه وي؟ دا ځای چې زه خو په خپله ځاني دا خبره کومه چې د بدقسمتۍ نه پاکستان چې کوم دی د پخوا نه په افغانانو باندې بدګمانه دی او د بدګمانه علاج لقمان حکیم سره هم نشته. که تاسو وګورئ نو په 1948 کې چې کومه د کشمیر جګړه وه په هغې کې افغانستان خلکو کومک کړو، قبایل راغلي وو، وسلې ورکړې. بیا په 1915 کې د ظاهرشاه په وخت کې
هم د پاکستان چې کوم دی خپل جادونه په جلال آباد کې کینولو بیا داسې په 1901 یا یم کې شو د بده مرغه د پاکستان کې داسې محسوس ذهنیت خلک دی چې هغه نه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات دې ښه شي زه په خپله ځانې دا وایم چې د افغانستان هر وګړی چې کوم دی هغه د پاکستان سره مینه لري د پاکستان تحفظ غواړي د پاکستان خوشحالي غواړي خو د بده مرغه دلته کې زمونږ میډیا چې کومه ده چې هغه د اردو سپیکینګ او د جماعت اسلامي تابع د هغوی ته چې څه ویل کېږي نو هغه هم هغوی په افغانانو پسې وایي همدغه شان که تاسو وګورئ نن سبا هم دا صورتحال دی او یو عجیبه قسم را پروپاګانډا روانه ده زما اندازه دا ده زه په خپله ځانې زه د طالبانو ملګری نه یم خو د طالبانو له طرفه پاکستان ته هېڅ قسمه خطره نشته د طالبان د پاکستان خلاف هېڅ کله کار نشي کولی خو دلته کې بدګماني داسې جوړه شوې ده دې ته هوا داسې ورکړی کېږي په اسلام آباد کې خلک ناست دی په پېښور کې خلک ناست دی او په لاهور کې خلک ناست دی او یو صحیح پروپاګانډا کوي زه درته دا یقینا وایم چې داسې به زموږ د ملګري به اوري زموږ یو جرنالست په خوا په جنګ کې افغان نیشو باندې به کار کاو نو هغه ته پریس ریلیز راغلی د افغان میډیا ریسورسز سنټر تاسو یقین کوئ چې په هغې کې 14 کسان مړو نو د مچ مړ کړو نو یې 14 ویسو کې تپوس کوي دا تاسو یقینو کوي چې د افغانستان پاک له څوک نه نو شمیم صاحب دا تپوس والے نشته دا تاسو چې کوم هغه جواب نه ورکوي دلته کې موږ ټول نه دا تاسو چې کوم خبرو کده بد اعتماده خدا چې کوم بیک چینل ډیپلوماسي روانه ده صادق محمد خان صاحب پکې روان دي خبري روانې دي او دا غي د خبرو پرانا کې دا چین کې دا خبري روانې دي تاسو ګوري نه چې دا یو ښه پیشرفت دی زه ګوره صادق خان سره ډېر پخوانه پیژنم خو صادق خان سره هغه اختیارات اوس نشته چې کله پخوا دی سفیر ټیک دی د بالکل ذهن دی د غواړي چې د افغانستان سره ښه تعلق جوړ شي ځکه چې ما د څو ځله اورېدلی دی زور سره ناشوی یم خو اوس دلته کې په پاکستان کې ځینې ریاستي ادارې داسې دي چې هغه نه غواړي چې په افغانستان سره تعلق ښه شي اوس په آفر چترال کې چې کوم دی چې کوم د واخان سره نږدې علاقه ده نن دوی مرز دلته کوم جګړه شروع شوې ده اوس هلته کې طالبان د کم ځای نه راغلي چې پاکستان شمیم صاحب تاسو څه ګورئ که د دواړو ملکونو تعلقات بهتر شي نو د دې اثر او د افغانستان که د سیپای کیسه شي د دې اثر به په دې ټولې خطې باندې کم قسم تاسو وینئ بیا ګوره موږ خو د ډېر پخوانه وایو چې چېرې افغانستان سره تعلق ښه شو د دې سیپیک نه پخوا به موږ نو د دې ټوله فایده پاکستان ته پاکستان کې صنعت شته پاکستان کې کاروبار شته د افغانستان صنعتونو د افغانستان کاروبارونه تباه شوي دي اوس د پاکستان ډېر آفر هینډ دی خو په کار دا چې پاکستان د دې مشر رور یو کردار ادا کړي تعلق خو کې د دې ټوله فایده پاکستان ته د دې په 100 کې 80% پیدا و پاکستان ته یو 60% به افغانستان ته که چېرې پاکستان د خپل رویه ښه کړه د خپل نیت ښه کړو خو ورسره د افغانستان د حکمرانانو نوم د پاکستان بیا دا ګیله راځي جی ګوره زه تاسو بل خبر زه در دوامه چې د ډاکټر نجیب نه راواخله تر اوسه پورې د مولا هیبت الله پورې دا څومره حاکمان چې کوم دي دا ما ټول د ډیر نږدې نه لیدلي دي په دې کې داسې یو د پاکستان بدخوا نشته ما په خپله زه اشرف غنی سره ناشته ما حامد کرزي سره ناشته ما ډاکټر نجیب سره مې لیدلی دی پروفیسر مجددي مې لیدلی دی پروفیسر رباني صاحب مې لیدلی دی دا ټول مې لیدلي په دې کې یو د پاکستان بدخوا نشته دا درته زه یقینا که چېرې موږ لږ خپله رویه ټیک کړه خو دغلته نه خو دا ګیلم کېږي چې پاکستان په مدد سره چې کم خلک هلته راشي نو هغوی ټول نه پیله پاکستان ته سترګې اوبه خړې کړي د دې څه وجه ده چې بیا ګوره دا خو په کار دا زه آصفه زه یو بله خبره جی د افغانستان 90% خلک چې کوم دی که نه دا په دې 13 کلونو کې په پاکستان کې یا پاتې شوي دي یا پاکستان کې رور او بایی او د فامیلیو سره پاتې شوي دي او په هندوستان کې په دې ټول وخت کې صرف او صرف 340,000 افغانان پاتې شوي پاکستان په دې 90% خلکو کې یو وخت آبادی چې کوم دی 50 لکو نم زیاته وه په دې 50 لکو کې پاکستان دوست پیدا نه کو
او دغه هندستان چې کوم دین دغه درې کم 40,000 خلک دوستان کړي دي نو په کار دار چې موږ خپل سماسه یو منټ حکمتیار سے عمره لاړ د پاکستان نو دا خود معنی کنه هغه سره موږ څه چل کړو هغه موږ په زور په ایرپورټ ته نو بوتل چې شابه چاغ ده نه خو اوس ما حکمتیار چې کوم ورځ خط جاری کو تاسو باغ باندې یو ویلاګ ما تاسو کتلو نو مقصد خدا شي دا اول چې هندستان همیشه د پاره د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال کړی دا ګوره زه خبر کوم چې هندستان راځي نه په پاکستان راځي هغه په پاکستان راځي د هندستان سره د افغانستان هیڅ قسمه بارډر نشته او زه بالکل دې سره اختلاف ساتم که تاسو وګورئ کنه تاسو وګورئ د افغانستان چې د ټول غټه قرباني پاکستان ورکړی ده خو نن د ایران چې کوم دنو انفلوئنس په افغانستان کې د پاکستان نوم زیات دی ولې د هغې پالیسۍ سره کتر غواړي د پاکستان پالیسی بالکل د افغانستان په شمیم صاحب یو په دې ام پی کې د افغانستان ماته روزو کې تاسو هم کتلی ترانس افغان یو ریلوے منصوبه ده کچره دا منصوبه مکمل شي او خدای دیو کې چې مکمل شي د دوه ملکونو کې چې امن وي او بیا سنټرل ایشیا پورې اداره کولو شو موږ وختي په دې انټرو کې دا خبرو کې چې پاکستان نو سم ډیر زیات مال د افغانستان په ذریعہ سنټرل ایشیا ته روان دي د تجارتي مواقع چې زیات شي نو زمونږه پاکستان او ورسره به افغانستان او د کې امن پاتې شي نو زما خدا خیال چې دا به دا ټوله خطبه د ترکه په یو نوې لار روانه نشي ګوره په خوا چې تاسو خیال کیږي کنه لږ تاریخ وګورئ د برتانیا چې دلته کې راتله د هندستان ته دا په دې وجه راغلی و چې دلته کې خوشحالي و دلته ترقي و دلته کې زراعت و دلته روزګار اوس هم زموږ جواب کدا د شطرنج دا گیم چې کوم ختم شي کنه نو پاکستان او افغانستان د دې منطقې د ټول نه خوشحال ملکونه به ثابتېږي او د دې ترمنځ تجارت کړي ځان شروع شون دا یوازې سنټرل ایشیا ته نه دي که تاسو وګورئ نو د منګ د یوکرين په لار باندې دا منګ یورپ سره ځو بالکل البته ملګری روس ته ځو بیا به یوکرين ته ځو او دا به ټول د لارې به چې کوم دا منګ ته کولاوي یورپ پورې منګ خلک رسو خو خبره دا سره چې د دې لپاره خپل پالیسو کې بدلون پکار دی چې موږ په افغانستان یو آزاد خودمختاره ملک په حیثیت وپیژنو نو حالات والا خکېږي ډیر مننه شمیم صاحب ان شاء الله تاسو سره بیا زموږ رابطه کیږي خوشاله اوسئ سر تاسو کتونکو اوریدونکو د شمیم صاحب خبره واورېدې اغي ذکر داو کو چې د افغانستان حواله سره زموږ کوم پالیسی د پدې کې یو تسلسل پکار دی او هغه دا موویل چې د افغانستان په معاملې کې د پاکستان کردار څوک هم نشي راوړي د پاکستان همیشه د لپاره اهم کردار پاتې دی او موږ دا وکړو زموږ زبر دی پروګرام په توسط سره یو خبره وکم کتون اوریدونکو زمونږ یو مسله ده هغه مسله ده چې مونږ کله د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د تعلقاتو ذکر کوو نو مونږ دا اکثر شروع کوو په 1979 یعنی 1900 یو کم اتیایم نه شروع کوو چې کله روس په افغانستان کې داخل شو او بیا خلک دا وی چې پاکستان دا او که پاکستان دا او که پاکستان دا او که دا یو د بعضی ملګرو کې دا د غشتا خو ولې نه مونږ دا د 1947 نه ولې نه ګورو 1947 نه واري تر 1979 پورې مونږ ولې دا نه ګورو چې 47 کې افغانستان هغه ملک چې د پاکستان د اقوام متحده د رکنیت مخالفت کړي واحد یو ملک ده یو هندستان نو کړي دا مخالفت نه چې د بل غیر اسلامي ملک کړي افغانستان کړي بیا 48 کې چې کوم بلوچ خلک خفه شو هغه لاړ افغانستان کې ای ورته پناه ورکا بیا د پښتونستان په نوم چې کوم خلک روچت بیا 65 کې نور بلوچ لاړ هغه تیسار ک بیا 71 73 74 75 کې بیا پښتونستان په نوم باندې خلک لاړ هغه تیسار شو او بیا د جنرال ضیاء په دور کې الذوالفقار جوړ شو ولته افغانستان کې ورته ټریننګ کیمپونه ملو شو ورته ځای ملو شو نو موږ ته د افغانستان هم د سابقه حکمرانانو دا کردار یا ساتل پکار دی خو د شمیم صاحب د خبره سره اتفاق کو چې معاملات ختمول پکار دي صحیح لار تلل پکار دي او دا ډیره خوشایند خبره ده چې اوس کوم خفیه ډیپلوماسي و دا غي پر رزلټ کې دا غي په نتیجه کې چې سبا کمی خبرې کیږي نو د ټولو سترګو دی لدی او کدا خبرې کامیاب شوي نو دا به یو نوې باب به سره رقم کیږي او څنګه چې موږ نن هم
یو ملګری سره وختي زه ناست وم، زه د پروګرام نه پس زه هغې سره بیا ناست یم، خبرې به کوم. هغې هغلته معدنیات کې پاکستاني ملګري زموږ ته معدنیاتو کې هغلته کار سټارټ کړی دی. هغې دا وایي چې صرف د معدنیات په شعبه کې پاکستانیانو ته هلته دومره مواقع اوس موجودې دي شته دی چې په کار دا دی چې په 2-3 کالو کې د پاکستان نه ټیک ټاک انویسټر لاړ شي هغلته کار وکړي. لکه افغانستان دا وخت د روس هم په نظر دی، د چین هم په نظر دی، د ایران هم په نظر دی، هندوستان هم په نظر دی، سنټرل ایشیا هم په نظر دی. نو مونږ ولې داسې خالی پرېږدو؟ نو زمونږ چې کوم واکداران دي خدای دې وکړي چې سبا دا خبرې کامیابي شي او افغانستان کې ډېر پاکستان لپاره ډېر لوی مواقع دي. د دې مواقع نه چې نور خلک فایده اخلي، ولې نه فایده مونږ نه اخلو؟ ځکه چې د افغانستان دپاره مونږ ډېر لوی قیمت ادا کړی، پاکستان نه زیات قیمت د افغانستان دپاره چا هم نه دی ادا کړی. خو اوس چې د فروټ خوراک ټایم راغو نو مونږ فایده ولې نه چتو؟ یو عوامي کال اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څو خبرې کوي؟ کم ځای نه جی؟ زه نوشروان خبرې کوم د عمرزونه. نوشروان وروره عمرزونه خبرې کې څه به ویل غواړې؟ زه آنی ارم که نه؟ او بالکل آنی ارم. د ملګرو ته خبره کوم، هغه څوک چې په کال اغوښتي وو که نه، او نه خو ټیک ته دوی خو له قابلان خلک دي، خو لکه مطلب دا دی چې مونږ خو دومره نه پوهېږو. نو هغې یو خبره تر وکړه چې یاره مطلب دا دی د افغانستان 40 کاله یا هر څو کاله شو، نو لکه مطلب دا دی چې انډیا والا دوستان کړل، خو لکه مطلب دا دی مونږ خو لکه 50 کاله یا زیات یا کم، نو مونږ خو دوی له زړه کې ځای ورکړی وو، لکه مطلب موږ دوی سره خپله لکه مطلب نیمه کړې وه که نه. نو زمونږ څنګه نه دوستان کېږي چې هغه لکه مطلب دا دی په دې خبره اعتراض وکړي چې یاره پاکستان دوست نه کړو او انډیا دوستان کړو. نو هسې نه، لکه دغه صحیح خبره دی وکړه، ما بده ولګېده، مونږ خو دوی ته لکه دوی ته هم که د مهاجرو حیثیت هم نه دی ورکړی. نه نه نه، لکه اوس مثال دی ملګري خبره سره خو بالکل لکه په کار ده چې اوس مثال خبره ده یا بھارت خو یو شیطان ملک دی، هغه دومره هغه چې دومره لکه کوالټي ده چې هغې دوستان کوي او لکه پاکستان کې موږ ولې زړه کې ځای ورکړو. دا خو د دې عوامو په لکه ذهن کې لکه مطلب دا شک شبهات راپارېږي. نو په کار ده چې دا قسم خبره ترې لکه مطلب کالر نه کوي، هغه که صحافي کار څنګه ګوره موږ ډېر نازک حالاتو سره مخ یو. زمونږ لکه مطلب دا ټولې نړۍ ومنل که نه چې یاره دوی لکه مطلب دا خپله صبر تحمل نه کار، ټولې نړۍ ومنل چې یاره پاکستان مطلب دا که هغې جواب ورکړی نو په ښه طریقې ورکړی او ټول مونږ صحیح د ټرمپ شان سړی لکه مطلب دا مونږ ته لکه هغه ویې منله که نه. نو په کار نه ده چې یاره که صحافي کار کسي چې دا قسم خبرې بالکل بالکل نه ډېره مننه. ښکلې خبره مو کدي. مونږ خو شریم دي ته د مهاجرو سټیټس نه دی ورکړی، مونږ خو واقعي دي ته د میلمنو ضروریانو سټیټس ورکړی او ټیک ده د کې بعضې خلک خفه یې، خو په لکاو خلک خوشحاله هم دي. دا کم خلک چې واپس روان دي مونږ دا ویډیوز وکته چې هغې رسېدو سره ډېره لویه شکریه د پاکستان ادا کړه او هغې دا وایي چې څه وخت مونږ پاکستان ته راتلو نو مونږ سره د تند کپړو نه علاوه اسم نو او اوس چې مونږ واپس افغانستان ته روان یو مونږ سره ټرک ډک ډک سامان دی. دا هر څه مونږ ته چېرته نه میلاو شو، د پاکستان نه میلاو شو. بچو دلته سبق ویلو، تعلیم یافته شو، دلته کاروبارونه دغه کړه، دلته ښه وخت تېر کوم. نو اوس هم په لکاو افغانان داسې شته دی چې هغې د پاکستان د دې کردار ستاینه کوي او اعتراف یې کوي. لږ ډېر خلک هر قسمه خلک دنیا کې شته دی، په هر ملک کې په هر کام کې شته دی. نو مونږ به دا وایو چې افغانان بحیثیت قوم د پاکستان خلاف نه وو نه دي او نه به وي. جی بل کالر دی مونږ سره. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څو خبرې کوي چې کم ځای نه؟ زما نوم نور اکبر دی، د ورسط روډ چرې بالا نه خبرې. اچھا جی نور اکبر صاحب وایي که نه څه به ویل غواړئ؟ زه خو به دا وایم چې کوم دا صحافي صاحب مخکې ته اوسه خبرې وکړي که نه، دا چې څنګه هغه اساسي ناسمي خبرې وکړي چې موږ بده ولګېږي، دا ما هم ډېر فیل کړو، دا زبردست دا مونږ باندې بده ولګېده. ځکه چې دې ځکه به دا ووایم چې زه بالکل دروغ وویلې نو دا به حقیقت وي. ځکه چې مونږ فیل کې لیانګرون مونږ دلته ګوري کوم مونږ سره دلته اوسي هغې چې کوم مونږ نه کرکه کوي چې کوم د انډیا او هغه میچونه به اکثر کېدل که نه چې انډیا به وګټله نو دوی به یو قسم فایرنګونه خوشحالانې اوس په دې هند پاک وار کې هم چې کوم دی دوی چې کومې پروپاګنډې مونږ پسې کړي هغه مونږ ته پته ده چې دوی ډېر زیات خوشحاله وو. دا به بالکل دې کې داسې قسمه خلک پکې بالکل شته دی چې هغې دغه رویه کړې ده. بل زما تقریبا 77 سال زما عمر دی. جی مونږ ته به پلار خبره کوله
یو کال دا ماشوم په جړه سره پیدا یو کال دا هیڅ شو چې د هجرت کال به ورته ویل بالکل بالکل د هندستان د پاکستان د جوړېدو نه پهله او بالکل دا غي وقته مونږ د هجرت کال نو دې کې خلک چې کوم زموږ خلک چې هجرت کول افغانستان بالکل بالکل زما پلار په خپل ما د خبره کوله موږ د غپ لګولو ډیر هغه ډیر عمر وو 100 سال تر رسیدل ها دا کوم چې دلته جوار وتري وي خلکو نیولې وي جوار وتري اجي ما په کول بګړه کا هغه وتري چې ما ډیر جوار وکړل موږ نو چې لپاره چې خلک لاړل هغه ویني میاشي شوړې پچا غي په وبره پرې بالکل هغه موږ سره زه نشته زی دلته نه وبره پرې شو دا غریبانان به سر سامان چې سیوري وغم ځان ځخ خو خپل خوشول چنه او دې په بل حال کې راغل نو ما هغه پټی کوم کړل ولا کنه ټول می ورته واپس کړی چې به دا ما کړلی ستاسو حفاظت دا امانت دی بالکل بالکل دا تاسو خبره بالکل صحیح ده مونږ همیشه د پاره د خکړې دي او دا خدغه به مونږ ته الله تعالی راکې نیتونه زموږ صفا دي نو بس دا خیر سره چې پا جی جی باز بالکل بالکل ډیره مننه جی نه ټیک ده مننه نه هر چا خپل رائے ده جی هر چا خپل رائے ده زموږ کوم دا دغه د چار چاره نشر کو مننه جی مننه جی خوشاله اوسئ دا وری دا لکه د ته جمهوریت وي او د ته ازادي وي کنه یو ملګری خبرو کا چې نه غي مونږ سره خو وخت تیر کړی دی بل ملګری فورن دای تر دی کو چې نه غي مونږ سره ټیکو وخت نه تیر کړی نو زدا دا په خپلو کتونکو اوریدونکو باندې بدا پریدو چې غي دا فیصلو کی ځکه ما وختي خبرو کا چې په هر قوم کې خو خراب خلک شته د افغانانو کې داسې خلک مو چې واقعي د پاکستان خلاف داغي پهړونو کې نفرت اچول شوی وي خدا څخه خلک هم وو او شتا زبدا خبرو کوم چې افغانیان یا افغان دا به حیثیت قوم مجموعي تور باندې پاکستان خلاف کې دي نشي د دې سره خلک بداسي چې د پاکستان خلاف خبره وکول شي زیات پدې نشي کې دي چې د زمکه سره داغي یو تړون دی او بیا خو موږ دا وایو چې د کوم دینی مدارس دي هغه نه چې کم خلک فارغيږي په زرګاو لکاو خلک تاسو وګورئ هغه پاکستان ته په ډیر د تقدس او د مقدس د نظر ګوري نو دا دغه وجه دا چې هغه دلته نه سبقونه ویلي دي دا هغه دلته یو جذباتي او ذهني وابستګي هم ده خو بهرحال د پاکستان د طرف همیشه د پاره دا کوشش وو او دی او اوسم پاکستان چین سره په دې خبره باندې ولاړ دی کدا دواړه ملکونه په مشترکه منصوبو مخ کې تلی شي نو موږ ته تیار یو موږ چاته پاکستان سره دا نه دا کړم جی دا یو بل کال موږ خلو هلو وعلیکم سلام جی سو خبرې کوي کم زینا زاید خبرې کوي ورمن بالانا جی زاید ورور څنګه سبا ویل غواړي بس پروګرامونه الحمدلله تا یوم نه قضا کومه مهرباني مننه جی بلکې دا کیل څه والا دا علي خان شفو ټول اورم ته زیات کار کنه ښه نو نن سویل غواړي مونږ ته بازار غواړم چې په لاس په ګوتو کې پینځه ګوتې په یو ځای کې په پینځو واړو کې فرق شته کنه دا خو ټیک دی بالکل هم شاید ډېر شي موږ سره بالکل ورونه مو له جوړ کړی خپل او بغیر کرایي او بغیر بجلی بل او سره د دې چې موږ په دې مو ولا ورسره د دې ځان له تفصیل کوي زبردست او کته منی چې راشي نن وګوره کنه چې هغه دې خبر ترازی او دومره نمکدار به تو کنه چې په دې علاقه ناراضي وي کته په بداوی ته یاد ته چاسري په خپل خوخه دي رګونه بار کړی او کابل ته په خپل رضا کوي بالکل دا یو د پردې نیتی یا دا خو ته څنګه چې د خبرو کنه چې ګوت یو شانتنی نو دا خو خراب په هر کام کې شته دی د کې تاسو خبرو چې د کې احسان فراموش هم شته دی خو د کې بعضی داسې چې هغه یاد ساتي خو خبره دا ده چې بل چا احسان هیرول نه پکار ما نور پراته دي نور او څه د پوره دي پر جی ډاکټر پښکې نور ته وي ورته اختر په دې اختر ما ماجرو پته خو راکښتي دا او ما چې څنګه ابو یې کی راکه کنه بچو به زله کلاس کورم د سکول کنه او زما سکول تراله نورم به بوته تاپه څنګه چې هغه یې کی راکه تاسو 15 سال وخت
کال یا 40 کال تیر کړي چې نه مني نو ته به څه ومني. نه بس اسم دا خو زما او ستا فرض دی چې حکومت یو مهم شروع کړي نو په کار ده چې موږ هغه وخت د حکومت ملاتړ وکړو او به کدی حکومت وایي چې موږ ته وسوخی نو بیا په کار ده چې موږ ورته مخیو. خیر دی خبرې زیاتېږي که زه د کوم ستر حالم د دغه تره دی که نه او که ته منې چې اول شناختي کارډ ولا زما په کلي کې یو سړي ورکړی و هغه د خپل ریکارډ ختم کړو اوس یې په زرګرآباد کې یو مړ ښځه خاوند چې د پخوا مړه شوي او د هغوی شناختي کارډ یې راپیدا کړي او د هغوی ځان پوه انشاءالله دا ستاسو په شان د خلک چې وي که نه دی به دا خلک بیا پټ په نه پاتې کېږي. دا چې کم حرکتونه دي کړي جعلي شناختي کارډو خلاف هم یو کمپین روان شوی دی او روزانه تاسو ګوري هر هفته په اخبار کې یو ډېر غټ لیست راشي او ویلي دي چې بھئی تاسو سره ثبوتونه موږ ته روړي د 1979 نه پهله نه ثبوتونه روړي د روس د راتلو نه پهله. نو انشاءالله چې چا شناختي کارډونه جوړ کړي ټول خو نه خو 70-80% به ګیریږي او انشاءالله دا به کینسلیږي واپس کېږي به بس دعا ورته کوي هغې ته هم او ملک ته هم او موږ ته هم الله هم خوشحاله ساته د الله په امان جي. ډېره مننه. دا یو بل دې ته مونږ سبا وي دې ته به مونږ دلجلې وویو چې یاره که ما سره کم دی او که حکومت چرې ماته ویل زه به یې ورته وښیم چې یاره دومره ما سره پراته دي او پټېږي در نه شناختي کارډونه جعلي چې دي د هغې ثبوتونه مو ورته کوم دا ډېره مهمه او ډېره اهم خبره ده او زموږ په کار دا ده چې مونږ ټول په دې باندې نظر وساتو چې چا سره جعلي شناختي کارډونه دي جعلي پاسپورټونه دي جعلي دستاویزات یې جوړ کړي دي هغې کې څوک ملوث دي او ما ته پته لګي تاسو ته پته لګي نو په کار دا دی چې خپل حیثیت کردار ادا کو او حکومت ته هغه ادارو ته د افاعي ټیمونو ته دغه مونږ اطلاع ورکو دغه معلومات ورکو ځکه چې دا جعلي شناختي کارډ جوړول چې دی دا یو خطرناک عمل خو دی خو دا یو ډېر غټ جرم هم دی. مونږ به دا خبره جاري ساتو خو پهله فخر الدین فخر کاکا خیل صاحب مونږ سره په لاین باندې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. فخر بھائی خبره به د سٹارټ کو د جعلي شناختي کارډ نه بیا به مخکې ځو د چین طرف ته دا اوس یو کالر هغه وایي چې د جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي او ځینه او چې دلته مونږ سره دومره موده اوسېده چې بیا ځي بیا ډېر د نفرت اظهار کوي بعضې ملګري وي چې نه ښه وخت تېر کړی دی. تاسو ما ته صرف د دې مختصر دا راکړئ چې دا جعلي شناختي کارډونه جوړولو والا چې دي د دې خلاف څه پکار دي دا یو ډېر غټ جرم شوی دی او ډېر غټ ظلم شوی دی. بالکل آصف نثار صاحب یقینا دا یو ایشو ده که د ریاست او د دولت د ملک په حساب سره ورته وګورئ نو مونږ ګورو داسې چې ډېر ګڼ شمېر تعداد کې صرف خیبر پختونخوا نه بلکې په بلوچستان کې په سندھ کې او ایون دا چې په پنجاب کې مونږ ډېر داسې کډوالو کتل چې سره خپل پاکستانی شناختي کارډونه وو. د دې مخنیوي ظاهره خبره 21مه پیړۍ ده په 21مه صدۍ کې نن سبا چې هر څیز آنلاین او ډیجیټل موجود دی کار ډېر اسان دی خو که د اخلاص سره وکړي شي او د دې چې کوم مقامي خلک دی مقامي ولس دی هغه هم چې په دې کې پارټیسپیشن وکړي ځکه چې هغوی ته دا پته چې کورنۍ د کوم ځای نه راغلې ده څنګه راغلې ده کله راغلې ده نو زه یم دا کار به ډېر اسانۍ سره وشي. خو دا هم یو حقیقت دی چې دغه نادره دغه شناختي کارډ په افیسونو کې خلکو په لکونو کروړو روپۍ په دې څیزونو باندې اخیستي دي او همدغه سرکار دغه ریاست چې کوم دی هغې ته دا کارډونه ورکړي چې کله دلته د جهاد دور و هغه ټایم کې دلته راوستي وو بلکې ډېر په مهمو چوکو یې کینولي. بیا مونږ د 9/11 نه پس مو کتل کوم چې طالبان کډوالو چې کوم ظاهره خبره په افغانستان کې به هغوی منخه کېدل نو دلته کې ورته په پېښور کې په لاهور کې په اسلام آباد کې غټې غټې بنګلې غټ غټ کورونه ورته ورکړي فل ډاکومنټیشن ان تر دې چې یو عام پښتون کوم د دې وطن اوسېدونکی وو هغه ته هغه فیسیلیټیشن نو کوم چې دغه خلکو ته نو ظاهره خبره ده چې په فخر صاحب اوس دا راته وایي چې دا سبا چې کوم چین کې خبرې اترې روانې دي د صادق خان یو بیک چینل ډیپلوماسي وه هغې رزلټ مخې راغو د سی پیک کې د افغانستان د شمولیت خبره هم کېږي. تاسو څه ګورئ چې د سباني د خبرو چې کوم په بیجینګ کې کېدونکي د درې واړو ملکونو ترمنځ د دې څومره اهمیت دی د دې کامیابۍ څومره چانس دی او د دې د کامیابۍ اثرات په دې خطه باندې څه وي؟ ګوره لومبې خو تاسو دا وګورئ چې د اګست 2021 نه پس
افغانستان چې څنګه اسلام آباد ډیل کو لکه موږ ته دا ښکارې دی چې دا لکه یو دشمن ریاست دی، دشمن دولت دی. بالکل. او پای کې د هغه وخت چې کوم د دې د پراستازي یا کوم چې د دې کار سره برای راست تړون لره ناغي په مکمله توګه ناکام شو، فیل شو، بدنامه شو. د ملک بدنامه ځکه چې معاملې ټیک نه کړه، معاملې الټه خراب طرف ته بوتله. موږ دا ګورو چې صادق خان چې کله نه راغلی تر ډېره حده پورې هغه وار ویل کېږي کوم چې د دواړو هېوادونو په منځ کې وه. د 14 اپریل نه صادق خان چې هلته لاړه، د هغې نه پس زمونږ د ملک وزیر خارجه چې کوم دی نایب وزیر اعظم اسحاق ډار د هغه دوره وشوه. او بیا موږ وکتل چې کافي حده پورې ریلیکسیشن نه تر دې پورې چې کله د پاکستان او د هندوستان شخړه روانه او په روانه شخړه کې په ګڼ شمېر تعداد کې کوم د افغانستان ټرکونه کوم چې په هندوستان ته به وو، ظاهره خبره خرابېده. نو د تجار د افغان تجار دپاره هغوی دا ګټې راوړې چې هغه هغوی ته اجازت ورکړه او په دغه سخت جنګ کې هغه د واګا په لاره باندې د اجازه ورکړه ورته. بله موږ دا وکړو چې په 13 ورځو کې چې څنګه د کورمې د لارې چې کوم بارډر و هغه اوپن کړی شو. او د چین هم دا خواهش دی چې په دې سیمه کې کاروبار، تجارت، ریجنل کنیکټیویټي دا ترقي کړي، نو دلته به استحکام راځي. خو زه دا فکر کوم چې ظاهره خبره ده چې کوم د پاکستان او د افغانستان معاملات دي یا ځینې داسې لاسونه دي چې دا په دې دواړو په چې کوم تعلقات دي پای کې وقتاً په وقتاً اوبه ورته خړی، نو دا په څونه حده پورې هغه لاسونه کامیاب شي او دا لاسونه چې کوم دي کوم چې تعمیري سوچ لري صادق خان چې په خپله تللی دی ورسره وزیر خارجه منته کېږي. همدغه رنګ د افغانستان وزیر خارجه به هم راځي بیجینګ ته او ملاقاتونه به کوي. زه دا ګڼم چې په دې کې به ټریډ او سکیورټي دا به دواړه هغه مهمه ګټې چې د افغانستان د پاکستان چې کوم مشران دي دا به هم وروړي او د چین په وینا به یې کوي. چین د دې نه وړاندې موږ وکتل چې د سعودي عربستان او د ایران په منځ کې چې کوم د سلونو کالو راهیسې کومې مسالې روانې وې هغې کافي حده پورې هوارې کړې او دواړه باچاهان یې کېنولو، د ایران چې کوم مشران وو هغه هم او د سعودي عربستان باچا یې په یو ټیبل کېنول. نو زما خپل خیال دی چې دې وخت ډراوینګ فورس په دې سیمه کې چین دی، تر څو حده پورې به دا کامیابېږي دا په وخت ثابتوي. خو فی الوقت ورسره دا لکه و چې د افغانستان او د پاکستان په حالاتو د تعلقاتو په تناظر کې د هندوستان یو کردار ډېر منفي پاتې شوی دی. او 13 ورځو کې به یو د ګلبدین متیار خاص تاسو نظر نه تیر شوی وي چې هغې پکې صفا دا ویل چې د امریکې او د هندوستان همیشه دپاره د پاکستان خلاف دا خاوره استعمال کړې، د افغانستان خاص طور باندې په خصوصي توګه د هندوستان ډیر ذکر کړو چې دا همیشه د پاره د کوشش دی چې د افغانستان خاور استعمار کی پاکستان ډی سټیبلایز کی. تاسو وګورئ چې هندوستان به اوسم دا کوشش کوي، وزاره د کوششونه روان هم دي، نو دا کوششونه به څنګه ناکامو مونږه؟ یو هغه پالیسی ده د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم چې د پاکستان د جوړښت نه مخکې وه، د 1947 نه مخکې کوم چې د برټش امپایر پالیسی وه او بیا څنګه فاټې د بفرزور په منځ کې، خو دا هغه دور و چې د دهلي او د کابل تختونو په منځ کې به 605 همدغه رنګې درې غټ جنګونه انګلو افغان وار چې ورته وي هغه وشو. د هغې نه پس موږ ته ډېرې شخړې داسې ورته وي په وراثت کې پاتې شوې، لکه د فاټا د ډیورنډ په کچه دا شخړه راته پاتې شوه پاکستان ته، ځکه چې دا خو د 1947 نه مخکې ده، خو دا په وراثت کې دې ته پاتې شوه. خو بیا موږ ډېر انټرسټینګ دا ګورو چې تر 70s پورې داسې انتر دی چې ویلي کېږي داسې چې ظاهر شاه د پاکستاني اسټابلیشمنټ سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، خو معامله بیا خرابېږي چې هر کله روس راننوځي د روس اثر د لاندې څنګه چې سردار داود راځي، بیا ترکیې راځي، چې کوم ببرک دی، حفیظ الامین دی، او دا سلسله بیا رسي تر ډاکټر نجیب پورې. دا ټول چې کومونو دا د ماسکو او د دهلي دا د هغې په دغه باندې روانو. نو تاسو خپله د تاریخ یو معمولي طالب علم یو، آیا دغه دور د افغانستان ته ګټې راوړي او که دا فساد یې ورته راوړه؟ ځکه چې بیا داسې موږ به وکتل چې په 90s کې چې هر کله د ډاکټر نجیب صاحب جاز واپس کېږي، د هغه ګاډي واپس کېږي د کابل ایرپورټ نه او جهادیان راوځي، نو کم جاز ته چې دی به خطه او دی به ته دهلي ته په خپله باندې د هغه وخت چې کوم سفیر و ویجی نمبیار، او دا په ګوګل کې تاسو ورکړئ ویجی نمبیار او انډیا ډیپلوماسي ان افغانستان، هغه به تاسو له هر څه راشي. هغه عین په موقع باندې وروسته شو ډاکټر نجیب له، او ډاکټر نجیب ته چې وروره زه اوس تاله پناه نشم درکولی، او ډاکټر نجیب د هغې د وجې ډېر خفه هم شو. او بیا موږ دا وکتل چې هغې بیا لیکلي دا و چې یاره چونکې افغانستان یا ډېر زیات انویسټمنټ کړی و
او صرف د ډاکټر نجیب توجه هغه مجاهدین هغه نشو خفه کولی. اوس پر ازو د تاریخ خبرې به پریدو د جنوري 2000 جی بس او موږ سره یو ټایم هم لګ دی تاسو څه وایي څه پکار دي کې 2021 کې چې ټول تلو او د هغه وخت ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت ته بلاټ اپولې و چې تقم مکه و موږ سره په جنگ کې ولاړو او بیا په اگست سپتمبر کې چې کله حالات بدل شو اکا جی دول یو اکا هندو چې د پاکستان تناسو چې زمونږه د هندستان چې کم ډیپلوماټ دی یا کم خاندانونو دی هغه د وباسلو لپاره ترتیب برابر کې دی وخت کې هندو انتها پسند ملک برای راست د اسلامي انتها پسند د هیواد سره نیغ په روان دي. زه د لاریان چې دا یو غیر طبيعي غونډه اتحاد دی اوس ګور ودا چې د دې نه بدیسه جوړي خو دا غنم چې په داسې حالت کې هندستان یو ځل بیا یو غلط بس تختلې ډېر مننه فخر بھائی ډېر مننه. هندستان غلط بس تختلې دی. فخر صاحب ډېر کلی خبرو کا چې هندستان همیشه کوشش کړي چې تعلقات د دواړو ملکونو خراب کړي او دا کوشش په دې ځلم ناکامېږي. الله دې وکړي چې سبانه کانفرنس کلی رزلټ وځي د ترقی او د خوشاله نوې موقع پیدا شي. تر بل پروګرام پورې به تاسو نه اجازه غواړو. ټایم سره ډېر لږ پاتې دی. د الله پامان.